شهید د غسل او د کفن متعلق وضاحت دا دی کو چرته یو کس شهید شو نو آیا کم شهید له موږ غسل ورکو کفن به ورته اچو کپړې به وباسو او کم شهید له موږ غسل نه ورکو کپړې به نه وباسو په خپلو کپړو کې به دفن کوو دې باره کې یو ملګري تپوس کړو چې دې موږ ته وضاحت وکړه دې باره کې علماء کرام فرمایي چې دا شهید په دوه قسمه باندې دی یو ته موږ وایو شهید حقیقي یو ته ویل شي شهید حکومي شهید حقیقي هغه ته ویل شي چې په د باندې با د شهادت دنیوي چې کم احکامات دي دنیوي احکامات په بم لاګو کیږي شهادت والا او اخروی یعنی د دنیا کې شهید دی او آخرت کې به هم هغه اجر او درجه ملاوي یو سړی دی چې هغه د الله په لار کې شهید شو جهاد فی سبیل الله د الله په لار کې جهاد او قتال کوي او پای کې دی شهید شو نو دی شهید لبا غسل نور کول کیږي دی شهید لبا کفلم نو باسي دی په خپلو کپړو کې داسې کم دی دفن کوي او جنگ احد کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې تاسو د شهداو نه سیوای سامان تصغره چولی وی هتیار وسري اتو باسه او د دې چې کوم خپل کورتي پاجامې کپړې دي داتې مو باسه د سره دفن کې دینه معلومه شو چې شهید حقیقي نه دنیاوی لباس کپڑے دابت نو باسي او غسل بولم نو ولکي دي کې یو بل جز دی یو بل خبره ده خو چرته یو کس داسې دی چې هغه جهاد فی سبیل الله کې نه دی شهید شوی بلکې هغه پناه حق باندې چا قتل کو او بالفور په هغه ټیم باندې دی وفات شو نو دتم شهید حقیقي ویلی شي ځکه خو دې کې قیودات دادي چې دا کس هسپتال ته نه وړي علاج معالجه نه شوي د څه وصیت نه کړي د څه خوراک سکاک نه کړي د څه دوايي نه استعمال کړي د باندې د یو موس عمره مقدار وخت نه تیر شوی یعنی دا مړی جوړ شوی نه بالفور په هغه ټیم باندې دی چا وښتو او په هغه ټیم باندې دی مړ شو او نه حق ظلمن دی چا وښتو نو دام د شهید حقیقي په حکم کې دی د لبم غسل نه ورکول کیږي او کفن به ته هم نه چي په خپلو کپړو کې به دی دفن کوي دویم قسم شهید حکومي دی چې داغه مثال دا دی یو سړی دی اوبو ته پریوته اوبو کې دی مړ شو یو سړی ورته وغورځېدو او هغه کې دی مړ شو وفات شو نو اوسو په آخرت کې به د شهید درجه مرتبه ملاويږي خو دنیوي احکامات په لاګو کیږي یعنی دته به غسل هم ورکول کیږي دته به کفن هم اغوستل کیږي او داغه نه پس په جنازه کیږي نو د دې ډول کې دا وضاحت بیان شو چې شهید حقیقي له غسل او کفن دا به تناچول کیږي او شهید حکومي دلبا غسل هم ورکول کیږي او کفن به هم اچول کیږي